زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او بل شاګرد امام محمد رحمت الله علیه پلار ډېر مالدار سړی و. نو دا زوی راوستو امام محمد صاحب امام ابو حنیفه صاحب ته چې دې مې ستاسو شاګردۍ کې ورکو دته تاسو سبق ښایي دا ستاسو د نن نه بس شاګرد دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وکتل تپوس ته کوي چې زمونږ د دې درس خدا طریقه ده چې د قرآن شریف نه مسائل راایستلي، استنباط او استخراج د مسائلو لومړنی ماخذ چې دی هغه زمونږ قرآن عظیم الشان دی. نو په دې طریقه د علم کې د چغېدو دپاره پکار دا ده چې یو طالب علم موږ سره داخلېږي چې هغه حافظ قرآن وي. ستا دې زه حفظ کړی نه چې دی خو حافظ نه دی، هغه لاړو رخصت شو. اته ورځې پس بیا امام محمد صاحب راغلو وایي چې زه داخله کوم ستاسو مدرسه کې. امام صاحب ورته وایي تا ته ما ویلي نو چې موږ حافظان داخلو. دلته کې خو حافظ داخلېږي چې هغه آیاتونه ورته یاد دي د قرآن شریف. نو تېره هفته خو تا سره موږ خبره خلاصه کړې ده. امام محمد صاحب ورته وایي چې د الله تعالی په فضل ما ته قرآن شریف یاد دی. اته ورځې کې قرآن شریف یادېدل. دا د الله تعالی داسې مهرباني ده چې په چا باندې وشي. په یو میاشت کې د قرآن شریف د یادولو خو ډېر مثالونه موجود دي، او په 2 میاشتې کې او په 3 میاشتې کې خو موږ سره په پیر سبا کې ډېرو کسانو یاد کړی دی. په 2 میاشتې کې او په 3 میاشتې کې او په 4 میاشتې کې ډېرو کسانو قرآن شریف یاد کړی دی. نو دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې د یو ماشوم سینې ته د دې سپارې قرآن شریف راشي.